السلام علیکم زه یم انیس خان او نن دی د نومبر 5 تاریخ نن د امریکې په تاریخ کې یو ناشنا کار وشو او دا ډیر د خلکو د پاره د حیرانتیا خبره ده خو امریکې ته وی لینډ اف ډریمز د خوبونو سرزمین په چا کې چې ټیلنټ وي هغه به هلته کې مخکې ځي او دویمه پکې یو کار دا دی چې هغوی د ټیلنټ قدر کوي دا نه چې ته د هندوستان نه راغلی یا د پاکستان نه راغلی یا د افریقې نه راغلی نو ته دلته کې د امریکې صدر نشي جوړېدی یا سینیټر نشي جوړېدی د هغې ځای قانون ډیر مضبوط دی او هغوی د هر قابل سړي قدر کوي هلته کې دا چلو شو چې زهران ممداني چې کوم دی د نیویارک میر منتخب شو نیویارک ته وایي د دنیا زړه د نیویارک آبادی چې دا هغه 85 لاک آبادی ده اول ته د دنیا د هر قومیت سړی اوسي یو ملټي کلچر ښار دی 200 ژبې په نیویارک کې ویلي کیږي او د هغې میر د 34 سال زهران ممداني یو ډیر کم عمره د 1892 نه پس د ټول نه کم عمره میر منتخب شو د مخالفت چا کو د امریکای اسټابلیشمنت مخالفت کو او د امریکای صدر ټرمپ مخالفت کو په دې الزام لګو چې دا کمیونست دی د امریکای د ټول نه مضبوط دنیا ملک دی د هغې صدر د ټول نه طاقتوري خو امریکا کې رول اف لا دی د عوام د منډیټ احترام کوي نو په هغې وجه باندې د عوام د منډیټ باندې ډاکه ونواله په هغې اف آی آر درج نه کړې هغې په جعلي کیسونو کې جیل ته نه کړو هلته کې د عوامو د منډیټ احترام وکړو او هغه میر منتخب شو زهران ممداني دې څوک د ده مور پلار چې دي نو د ده پلار مسلمان دی د هغه نوم دی محمود ممداني دوی دی د هندوستان د مور نوم دی میرا نایر یو ډیره زبردسته فلم ډایرکټره ده د هالیووډ فلمونه هم جوړي او هندوستاني فلمونه د بالیووډ فلمونه هم جوړي او دا کلاسیک فلمونه په داسې موضوعاتو جوړي چې پایس د سره څوک نوم اخیستو ته تیار نه د دې فلمونه چې تاسو وګورئ نو ډیر زبردست فلمونه جوړي دی په خپله د پلار په یوګینډا کې نو د یوګینډا دارالخلافه د کمپالا په هغې کې پیدا شوی دی او بیا هغوی نیویارک ته راشفټ شو نو دلته کې پرورش شوی ده چې کوم دی د داسې خلکو له شکست ورکړو چې هغه د منلو خبره نه ده هلته کې یو سابقه گورنر دی د هغه نوم دی انډریو کرومبو هغه له شکست ورکړو او د ریپبلیکن امیدوار دی کریس سلیویا هغه له شکست ورکړو د ناره څه ویلې وه د نیویارک تاسو ته پته ده چې دنیا ډیر ګران ترین ملک دی هلته رهایش ډیر ګران دی نو د څلور بیسک نارې وي چې یو ارزان رهایش به خلکو له ورکو دویم مفت ترانسپورټ هلته پبلیک ترانسپورټ ډیر زیات کم دی او ګران دی ټیکسي ډیره ګرانه ده هر ګران ښار دی د دنیا زړه دی نو لازمن به ګراني نو چې پبلیک ترانسپورټ به مفت کومه خلکو له به ارزان رهایش ورکو بل ګرانتیا ده نو دا ګروسري سرکاري سټورونه چې دي د خرڅ خوراک ابه په هر ځای په ځای کولاومه او بل یې وي چې 2 لکه ارزان رهایشي یونټه به جوړوم دا د هغه ټول مهمو په ده باندې د نظریات سوشلیست نظریات دي سوشلیست نظریات دلته کې زموږ په ملک کې بدقسمتۍ نه امریکا د کمیونیزم او د سوشلیزم خلاف ډیره په دې مولیانو صاحبانو پروپاګانډه کړې وه سوشلیست نظریات دا دي چې هر شي د هر سړي په اختیار ته میلاو شي ورته دې ته سوشلیست نظریات وي چې د هر سړي کور وي د هر سړي ترانسپورټ وي د هر سړي صحت وي د هر سړي تعلیمي او مفت وي ورته نو دغه د نظریه ده په دې نظریې باندې د ووټو ګټو نور کله چې کله داسې الیکشن وي نو دا غټ ملټي نیشنل کمپنیانې عرب پتیان خلک په هغې خلکو انویسټمنټ کوي د ده سره د دغه یو کس حمایت نه ده دا چلو کو چې ده ولنټیر جوړ کړو اول د ده سره یو 100,000 ولنټیر شو ځوانان پای کې د افریقي خلکو د برازیل او د پاکستان او د انډیا مختلف قومیتونه خلکو ځکه هغه وایي چې د ټرمپ کم پالیسی ده د ایمیګرینټس د تارکین وطن خلاف اقدامات کوي او د ده پالیسی ده چې نیویارک شهر چې دی دا د تارکین وطن دی د ایمیګرینټ خلکو دی او دوی بیا چلی نو دغه مخالفت د ټرمپ سره د اول د 100,000 ولنټیرز او هغه به په سب ویس تتلو کورونو تتلو پمفلیټ به تقسیمول او اخیری مهم چې ونه د ولنټیرز 1 لاک تعداد ته رسیدلی چې کور په کور به خلک ګرځېده او د کمپین به کو په ټولو جایزو کې دا و چې دی به ګټي
ځکه چې د دغه پاپولریټي ډیر د خلک بیانونه خوښوي او دا ویلي چې کوچري نیتنیاهو نیویارک ته راغی او زه میرم نو زه به ګرفتاروم ځکه چې د انسانیت خلاف جرم کړی دا داسې بیانونه چې دا هر چا خوښول او ټرمپ خو د نیتنیاهو د ترور زوی دی هغه خو دا بیانونه نه خوښول نو هغه او د امریکي اسټابلیشمنټ د خلاف ډیر کوششونه سازشونه کمپین چلو خو ټول ناکام شو امریکا ولی نمبر 1 ده امریکا په دنیا کې په دې نمبر 1 ده چې ارت رول اف لا دی د عوامو د منډیټ احترام کیږي اوس باغال ته کې میر حلف والی ټرمپ هیڅ نشي کولی د امریکای اسټابلیشمنټ هیڅ نشي کولی هغوی د عوامو د فیصلې مخې ته سرنډر کوي زمونږ ته ملکونه تباه پدې دي چې زمونږ رول اف لا نشته د طاقتورو مرزي ده چې څوک به راځي څوک به نه راځي عوام چې هر چاله ووټ ورکړي هغه فیصلې نه مني او دغه زمونږ د ناکامۍ مین وجه ده امید لرم چې د امریکای د میر د زهران ممداني د تاریخ نه به خبر شوی یو مسلمان یو سوشلیست نظریاتو والا یو تارکین وطن په امریکا کې میر منتخب کېده دا ډېر لوی کارنامه ده دا د امریکای په تاریخ کې اولنی مسلمان او د 1892 نه پس د ټولو نه کم عمره میر منتخب شو ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک کړئ شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته